زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچي خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تا کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطري ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوارټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م ورځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یمه مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاړی پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وایي چې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه مهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم 400 ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سرغوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ د بلای د اوسپنې ګولی بیا څه شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په نیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین کړ کاپای د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپے سیل ټیکس 5 روپے اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 80 او 90 روپے شو
80-90 باندې د 50 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور وران اوس به دا څو غاړي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زه هم خور ډېر خکار دی تم ووټ لتلې وي سم کار دی. ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه ګډې دی په ډیټسن کې به څنګه ګډې دی په لارې د پاسه به ډولکي ته څنګه ګډې دی. دا کار وکړه وایي جیو بشي څه اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شئ سم که سبا الیکشن شو بیا به م وګورم. ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کوم ممبر له تقریر کړی غاړو خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق چې موږ به تښتو نه. ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاق تښتو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا سخدے والے ہو گئی التا پا بم کے والو زی لٹاوئی ہے در لاندی مونگ غرق نکی کوئیشوے وہ سب پتا لگی او دلی کا راج امویا کوئی رونے والا نہیں. مونگ خود دلی راجگان یو پا مونگ خود سوک جڑا والا ہم نشتا. پلاور کی چکمہ دھماکاو شو آگے تا خبری حکومت سے اعلانو کو 30,000 روپے مڑے ور کئی اور 10,000 روپے زخمی ور کئی. حکومت اور تدا اعلانو کو 30,000 روپے چکم مڑے دے غلط 30,000 لعنت پاغا چا زما زوی او زما رور او زما خز او زما بچی با پا بم کے والو زی زب 30,000 روپے علم زما پا ومی پیڑای دینا لتی. خدای دی زما کور روان کی چې زب 30,000 روپے باندې خپل مڑے خرڅو. دا شرم دل قوم دے دا آغا ذلیل قوم دے. حکومت 30,000 روپے ورکی جی خیر دے کبم کی والد خیر جی شہید شو شہید نہ نم خلینا صوبہ سمت شہید شو. دا خبریں زمون چی دی دا افسانی دی لکه دا افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او دا افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله. دا افسانې دي تاسو راوځي او مونږ وایو تاسو یې اوري. لکه په خوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته ویم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب جب اردو کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بله چې د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی
دیخوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی د انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزي نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر ټیزونه هم پیاچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کوې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او ټیزونه پې تا اچوي غوړي میزایل غوړي میزایل غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوټ روډ های وی جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دې لاس کې واغستو چونه کې نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه ویمه چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد وویم داسې نه که نه نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه اسے سکے کے ناستی سرحدات کا پساتی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیم پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کوله نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غر کشا او د پختون مولا بیڑا غر کشا د بجلیګر مولا بیڑا غر کشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلي چې 100 پاپړ د یو لوړ ویلي به م که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې تې واړه
هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په آرام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي دا به څه چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به بجلیګر بولا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه والي شته خاص کر دا غوړ غوړ چې دي دا ریګمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش به خدای کباب کوي او ښځه به یې مسلمانېږي او زه به یې مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو مونږه پښتانه مونږه پښتانه مونږه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر ایک یې پاره 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 د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چېرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ وہی پھوسی تیری ماں سی میں تو آج 14 سال دی ہاں میں ان پھوسی ہو گئی ہاں تو پھسکائی دی کنه ټول اوراد د خدای د عظیم غا د پاکستان حکومتا کدی پزړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل دی یو ښځه که د معتبر نه دی د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم نیړی دبلدین دی هغه ورځ ناست ومه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو نو تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په
کومه نو بیا مې ورته وویل مالې لکه مبارک شه د زوی واده دی البته هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت دی په 5,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې او ورسره دوړې هم ناستي مخکې زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر راباندې تېر شي نو ماله دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې بیا زمونږ یو اشنا دی له هغه واده نو بینډ یې پرې راوستی ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی ویلې مور مې وی چې اخري دی اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم وایي په دغه مور ته سټکوری شي دغه زړې خدای په ګرنیټو لګوه نن زړې چې څومره ورانې دي اوس خو بله مزه جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه دی پوده دیکھو وګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتګ او دا زیده دا د دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی او دا دغه دومره دومرهی ده ټیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے ضرورت کہ بینڈائی پہ سو دی وہ جی 60 روپے کلو پہ منڈائی کی دی مالدہ یو وڑا وڑا ځان کې منډا مونږه بینډای نه خورو لوی ټینکرې ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسولین تاسو دي که نه دي سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو به بیا راپاسې یو ډولکي به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد
دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رستو دي پلانې زنده ده بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده نو زه हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और घर पी का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे द खावर तेलो डिवल नशम बलोले और द शाहानो बंगले के दे चिरागान जोड़ी जदे पसुई गैस रोटाई नशम पकोले सुई गैस 8% नोर ग्राम बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشکا کین کینی او په سوزکای کین کینی